طالب خان دوه خبرونه راسره یو خو د پښتونخوا ډاکټر کونسل چې نو هغوی په هیلث سکرټریټ پېښور کې د مطالباتو د حوالې سره جرګه کړې ده. هغې کې د ینګ ډاکټر کونسل ډاکټران ویلي چې زموږ په تنخواګانو کې 100% او د میډیکل افیسرز چې دي د هغې پروفیسرانو د هغوی په تنخواګانو کې د مهنګایۍ په حساب په تناسب باندې اضافه وکړي شي. هغې د ډېر وخت نه دلته کې ډاکټران چې دي هغه په احتجاج دي. خو ورسره در سره یو بل خبر هم شیر کوم چې تېره ورځ د ایموز دپاره د میډیکل افیسرز دپاره یو امتحان اغشتی شوی دی، یو ټیسټ اغشتی شوی دی او په هغه ټیسټ کې په 8000 کسانو کې 1000 کسان چې دي نو دا پاس شوي دي او 15000 څخه دا پاسه چې دي نو دا پکې پیل شوي دي. نو اوس دغه ډاکټران یو طرف ته ډاکټران وایي چې زموږ تنخواګانو کې اضافه وکړي، موږ باندې وربرډن وو، نور خلک دغه چې په هغې باندې په خالي پوسټونو باندې برتې وکړي شي، او بل طرف ته د برتو دغه پوزیشن دی چې لکه 1500 کسان چې دي نو هغه په 8000 کې دغه پاس کېږي او باقي چې دا پیل کېږي نو په دې باندې څه وایي؟ ډېره د افسوس خبره ده. ډاکټرانو په دغه باندې او د پښتونخوا بار کونسل په دغه باندې وکیلان چې هغوی عموم په احتجاج باندې ځکه چې په هغوی باندې هم په بجټ کې ټیکس لګولی دی نو په هغې عموم په احتجاج باندې ملک بس تقریبا ټول په احتجاج دي، استادان په احتجاج، ډاکټران په احتجاج، وکیلان په احتجاج. څوک پاتې دي؟ د هغوی دي چې دي د وزیر اعلی په احتجاج دا معنخیز نه دی. دا احتجاج وزیر اعلی خو خپلې پارټۍ ته په احتجاج دي چې ظالمانو لږ مې پرېږدې چې لږ څه کار وکړمه نو هغه تاسو ما پرېږدی نه مطلب دوی په یو دغه باندې نو بس اوس خو هغه د بېګانۍ خبرو نه پته لګي چې امپیګانې مینګانو دا ورکران یې نه پرېږدي. اوس خالد منصوره دا خلک چې دا کم احتجاج کوي د خپلو مفاد لپاره ټیک ده، د خپلو مفاد لپاره احتجاج کوي. د قوم مفاد باندې چې ته استاد په احتجاج دی نو زما د رزړو د سکول پکې راپروزي نو په کار چې دا ماشومان د میډیا ته مخامخ کړو چې دا زما د پکې خال دی، دا زما د دې ځای خال دی، نو دغه ځای کې چې کوم بیا دا خبرې نه کوي نو په دې باندې بس مال افسوس راشي چې لکه صرف د خپل پیدې لپاره به تاسو کار کوئ او نور به نه وی. ډاکټر راشه د 400 په هسپتال کې ډاکټرانو کمې دي، راشه 400 په هسپتال کې مارای نشته، سیټ سکین نشته، فری دوايانې نشته، ټیسټونه چې کم دي نو ټول پکې نه کېږي. زما په رزړ هسپتال کې دومره زیات کمې دي، دا کمې نه پوره کېږي. نو لکه د دې دپاره تاسو کولی شئ که نه چې تاسو په دې باندې لږ شان نه نو ما درته ونه ویل چې اوس مثال په طور باندې هغوی میډیکل افیسرز اغشتله او هغه پکې په 15000 کسان پکې پیل شو نو نور څوک نو پیل کسان واخلي نو بس هغه کوم چې اغستې دي او کوم چې په جاب باندې دي دلته په یو سیټ باندې دوه ناست دي چې په مارنینګ کې کوي نو په ایونینګ کې هم دی کوي که نه یو د ایونینګ ته کوي یو د مارنینګ ته کوي. څوک ډاکټر داسې ډاکټران دي چې هغه په ایونینګ کې بیا نه وي او په مارنینګ کې دوه ناست دي که نه. نه نو خیر په مارنینګ کې به لکه رش ډېر وي په ایونینګ کې د مریض څه پته لګي یار د شپې هم راتلی شو ده هر ټیمه دلته کې دوایانې چې څومره ګرانې شوې که نه او بیا په هغې کې تا ته کمیشني دوایانې لیکي که نه. نو ما اوس یو مریض چې کوم دی نو ډاکټر امین خټک له بوتلی او هغه چې کوم دی نو کومې دوایانې ولیکلې نو هغه چې ما بیا دوکان نه راغستې لکه قیمتي دوایانې وې دا نه چې زه وایم چې هغه پکې کمیشني دوایانې وي ټیک ټاک دوایانې وي خو د 20,000 هغه دوایانې وي که نه. نو د 20,000 دوایانې چې کوم دی نو څنګه اخلي. خو بیا ما ډاکټر صاحب سره خبره وکړه نو هغه ویل چېرته دې دوایانو نه بغیر بل څه خل نشته دی خو لکه دوایانې ډېرې زیاتې ګرانې شوې د اغستو نه چې کوم دی نو هغه بار وتلي دي نو دلته کې